دا پښتنه د چا د وجې در بدر دي. همیشه په پښتنو کې بلا تفریق لکه په دې کې دا نه کتل کېږي چې دا د جمعیت والا دی، دا د پی ټي آی والا دی، دا د ان پی والا دی، دا د مسلم لیگ والا دی، چې کوم په مونږ کې د کار سړی د ټولو نه اول نشانه هغه جوړي. چې کله د 2002 نه بعد ریاست دغه فیصله وکړه چې مونږ به په پردي جنگ کې خامخا شاملېږو، د هغې نه بعد په مونږ باندې همدغه حالات لکه د 22 کالو نه مسلسل دغه جنازې مونږ اوچتو. د 22 کالو نه مسلسل په مونږ کې هغه سرونه ټارګټ کېږي چې هغه د دې وطن دپاره، د دې صوبې دپاره، د دې ملک دپاره، د دې امت دپاره فایده مند دي. ټولو کې پهله یې د قبایلو نه شروع واخسته، هغه سړي رانه وویشتل چې کوم د جرګې مرکې سړي، هغه علما کرام یې رانه شهید کړل چې کوم به د قوم فیصلې کولې. د 22 کالو نه مسلسل همدغه جنازې مونږ اوچتو، همدغه پالیسي ده. زما ایمان دغه دی چې عزت او ذلت د الله سره دی. زما ایمان دغه دی چې مرګ او ژوند د الله سره دی. زما ایمان دغه دی چې رزق په مالا زما رب راکوي. د بندانه زه نه یریږم او نه د بندانه زما یره شته. چې کومه پالیسي په بند کمرو کې جوړه شوې ده، ټول سیاسي جماعتونه که هغه مذهبي دي که سیاسي دي که هر مکتبه فکر خلق دي، ټول مونږ د صوبایي اسمبلې د فلور لاندې راجمع کړل او د دې پالیسۍ خلاف، ځکه چې مونږ ته پته وه چې دغه برنه بیا زمونږ دغه تکړه تکړه مشران ځوانان وړي، دغې خلاف مونږ قرارداد هم راوستو او ټول به متفق هم شو چې دا پالیسي زمونږ نه ده قبوله چې کومه تاسو شروع کړې ده. خو د هغې نه باوجود زورور دی، د ټوپک په زور باندې، د ډنډې په زور باندې خپلې پالیسیانې امپلیمنټ کېږي، مشوره پکې نه کېږي، همدغه نتیجه یې ده. بهرحال دا جنگ خو به زمونږ شروع وي، خو دا جنگ بیل د سهیل افریدي نه دی، زما نه دی، دا جنگ بیل د یو کس نه دی، دا زمونږ مشترکه جنگ دی. ټولو نه اول دلته چې کوم دی امن راوستل دي، په هغې کې به چې کوم دی صرف د سپینې جنډې لاندې، د امن جنډې لاندې مونږ ټول به راسره یو کېږو، هله به دغه امن راځي. ظالم ته به وایو چې ته ظالم یې، د بند کمرو فیصله کوونکو ته به وایو چې ته غلط یې. د 22 کاله نه دغه پالیسي په ما باندې دلته مسلط کړې ده. زما دغه رنګې درانه غیرتمند مشران ته زما نه وړي په همدې پالیسۍ باندې، دا پالیسي د نوره موږ نه منو.